أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. نننی درس کی ان شاء الله العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 10 آیات نمبر 73 74 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې دو رکو کې نو هغه د قوم سمود تذکرہ کېږي. قوم سمود څوک ولو نو څنګه چې مخکې مونږه واقع د قوم عاد ویله نو قوم عاد نه بیا هغه کسان چې هغه مکه مکرمه ته راغلي ولو دا غوی ایمان راوړو نو الله رب العزت هغه کسان چې نو هغه پاتې کړل او باقی قوم عاد الله پاک چې نو هغه هلاک کړل. بیا دغه کسان چې نو هغه مقام هجر کې آباد شولو. هجر چې نو هغه د حجاز او د شام په منځ کې چې نو هغه علاقه ده، یعنی نن سبا چې سعودي کوم علاقه ده تبوک او د خیبر په منځ کې راځي دا غي ته هجر مقام ته نن سبا چې نو مدائن صالح وای. نو دغه ځکه چې نو هغه د قوم په کثرت سره آباد شولو. دی لهم الله جل جلاله قوت طاقت مال او دولت هنر چې نو هغه ورکړلو. اوس چې کله الله رب العزت دی له دغه قوت طاقت مال هنر ورکړلو نو دی د هغه بے ځای استعمال شروع کو. دی رو نو هغه بت پرستی شروع کو. د الله رب العزت نافرمانی چې نو هغه شروع کړه. الله جل جلاله حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی تراولې غلو. قوم سمود دی چې نو هغه سوکو نو مخکې مونږ ویلو چې قوم سمود او قوم عاد دا ځوان چې نو هغه په ارم باندې چې نو هغه یو ځکه کې د دین مجنه مشترک نه کو. نو سمود بن عابر بن ارم ولو سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام نو دی هم د قول او دی ته قول جنو هغه عادی ثانیه ورته ویل کېږي عادی اخرى ورته هم ویل کېږي. بهرحال دیجله نو هغه دغه بت پرست شروع کو. الله جل جلاله دی طرف ته حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه ولې غلو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه دوی له د ځوانۍ د وخت نه دعوت شروع کو. دی ته چې نو د الله د وحدانیت چې نو هغه حکم کولو د بت پرستی چې نو هغه مذمت بیانولو اوس دغه ترتیب باندې ولو. د دې کې چې نو هغه صالح علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه کافی عمر وتلو پاوی باندې د بډاوالي اثر چې نو هغه شروع شو. دیوی چې وز دا پیغمبر علی جنو هغه صالح علیہ السلام دی خدا قلاری کې بارها پیره مقتدا دعوت راکې نو راځي داس یو مطالبه به دی وکم چې هغه مطالبه به دی پورا کولای نشي. نو چې کله دوی دغه مطالبه نشي پورا کولای جو پدې کې په خپل د زمنګ نه چې نو هغه وقلار شي. دی چې نو هغه صالح علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا زمونږ د علاقې د غرونه دي مونږ چې په کم غر په کم کمر باندې کم زلاس کې خودلو ته مونږ د دغه زین چې نو هغه یو داسې اوخه پیدا کړه او بس چې هغه غابن وی یعنی هغه بلار به اوخوي چې ته مونږ له دا قواکا چې کله تا د قشانتی وکړه مونږ به تا پیغمبر اومنو او کده سه نه کې د مونږ ستاسو خبره منلو ته جنو هغه تیار نو. دا د دې عقل هم دا خبره چې دا د سره کې دی نشي. اوس الله رب العزت خو قادر مطلق ذات نه او معجزه ویل کېږي هم خارق العادت شسته چې د انسان په وهم ګمان کې یو کار ناراضي او اقوش نو دغه ته ویل کېږي چې نو هغه معجزه. صالح علیہ الصلوۃ والسلام ورته کچرته الله پاک دادې سیو کی نو بیا به آیت تاسو ایمان راوړی نو دی وی امون بیا ایمان راوړو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه 2 رکعات مونږ وکړلو مازونه بعد چې نو هغه بیا دعا وغوښتله
الله رب العزت چې هغه په دعا په برکت سره هغه کمر چې هغه داسې چنګار داسې چې هغه پریاد شروع کو لکه څنګه چې عام طور باندې ولادت په وخت کې کېږي دا غینه الله رب العزت چې هغه اخر او واصله او بیا دغه یو روایت کې چې دغه اوخ سره بچو یو کې دا دي چې دغه اوخ بیا چې هغه دنیا کې دا غینه چې هغه بیا بچي وشولو بهرحال نو الله رب العزت ورته دغه لوی معجزه چې هغه خودل نو دې کې څه کسان چې هغه مسلمانان شولو خو اکثر خلکو بیا هم انکار وکړ نو چې کله اکثر خلکو بیا هم دغه معجزې کتلو باوجود انکار وکړو پیغمبر چې هغه د په امت باندې ډیر زیات مهربان او مشفق وي نو صالح علیه السلام اسنه د قوم باندې د الله عذاب راشي او دوی هلاک نشي نو هغه ورته وی وستا سو چې چل وکي چې د اوخه ته ضرر مرسوي بیا به هم الله پاک چې نو هغه تاسو ساتي خو کچرته دې ته تاسو ضرر ورسولو نو بیا به الله رب العزت چې نو هغه تاسو د مقدس مکه نه پناه کوي ځکه دا چې نو نافرمانی د پاسه نافرمانی چې نو هغه بشي وز داغه کې بس چل کېږي نو دیو ورته صالح علیه السلام وی چې دا چې نو قد جاءتکم بینه من ربکم دا یو واضح دلیل چې نو هغه نه الله رب العزت تاسو د مخه پیدا کړ وچ کمر ته ګوره بیا چې کمر چې نو هغه جامد شیز دی دا غینه جاندار شیز چې نو هغه پیدا کېدل ته ګوره بیا پاره کې نه د مذکر زورشته نه د مؤنث زورشته نه په ټیم او مده چې نو هغه لګي بیا دا هغه کې دنه هغه کم شیز چې پیدا کېږي نو هغه بیا په خپل هم چې نو هغه حمل والوي نو وزدا د الله د طرف نه سمره لوی نه خچنه نو هغه ده دې د پاسه تاسو جنو هغه نور څنګه نه غواړي هذه ناقۃ الله لكم آیه دا چې نو هغه تاسو د پاره کامل یو نه خده فزروها تاكل في ارض الله نو دا تاسو پرېږدئ چې د الله پسمکه کې جنو هغه خوراکي ځکه زمکه هم د الله ده او دا اوخه جنو معجزتن الله پاک پیدا کړي دا هم د الله ده نو دا تاسو په دغه زمکه کې پرېږدئ دا چې په خپل مرزي باندې سخوري ال د کمزې کې چریږي کمزې کې سریږي نو دا بزال نه اخا کوي ولا تمسوها بسوء دې ته نو هغه بدی مرسوي زم چې نو الته سورته نحل کې نو هغه مختلف زونه کې بیا الته راځي نو باغی کې سره یو دا هم چې ولها شرب ولکم شرب معلوم یو ورځ بچنه نو هغه بداو بس کې یو ورځ نو هغه بتا سو خپل ساوري چې نو هغه به وبکوي دغه چینه نه الته یو غټه چینه وا هغه چې دې کې نو هغه خلق وداغه نه وبوړلې دې د بتا سنوي او داغه معجزه چې نو معجزتن دغه اوخه پیدا و نو داغه روب او دبدبه دمرو چې کمزې کې واغه سره د نور سوري بالته نشولاتلې او بیا پاغه کې نو هغه یو نه خدا هم ولا چې به کم ورځ بده وبس کړي نو د ټول کوی او به بده आवाज کړي چاته به کې نه پاتې کړي خودم طرف ته کې الله رب العزت دا کمال هم خودلو چې دغه قوم بسمره ضرورت ولو د سکاکو نو هغه ټول خلکو ته به پیور کول دا غوي د سکاک ضرورت نه نو هغه بم پوره کېدل دې نو هغه طریقه د شان چلیدل په دغه وخت کې نو هغه یو خزوه انیزه بنت غنم داغه نمو نو دغه انیزه بنت غنم د دې نو ډیر شي او خان ول غواګانی ویلې بيزي وی غړې وی دای چې نو هغه ول نو وس دې نو هغه د چل وکړلو او د دې یو دول ریانی هم حسینه جمیله نو دی وی چې دا خو زماده ساورو ته تکلیف دی منګ ته نو هغه تکلیف دی وسوک به دې کسان دې سي چې دا هغه راشي او دغه اوخه نه چې نو هغه مونږه خلاص کی نو په هغه وخت کې نو هغه یو نه ته نه نو اواره کسان ولو ځان دې نو هغه بدمعشان دي اکثر وای نو دغه شانتي قسم دغه ټایپ خلق ولو دا پاغوی پسلاړه چې دا غوی مشر او مشري چې نو هغه قدار بن صالح کوله دا غوی ته دا خبر وکړه چې څوک چې نو هغه د چلوکی چې دغه او خمړه کې نو موږ به دغه کسان لزوب ولا د ماده لوریانو کې چې کمی سره نکاح کول غواړي دا به ولوم ورکم او د خپل مال نه بولځي یو لوی وافر مقدار مال چې نو هغه ورکم قدار بن صالح او دغه کسان وی صحیح ده دوی چې نو هغه کېناستل نو چې کله نو صالح علیه السلام پوښم نو دوی ته ویلو ګوره کچرته تاسو دا کار وکړلو فیاخذکم عذاب الیم نو بیا به الله رب العزت تاسو نسی په عذاب دردناک سره بیا به مخلاصې نه دی بیا بهرال هغه کار چې نو هغه وکړلو قران کې سورته هود کې د اخرانه سپارو کې راځي فاقروها الله وی دې چې نو هغه د هغه اوخي غخپه او هلي هغه دا کړ اوس چې څنګه په اوخي باندې دی غزار وکړو د هغه خپه او هلي اوخي ناشنا قسم आवाज چې نو هغه شروع کو
حضرت صالح علیه السلام ته پته ولګی دا چې سکه خدای خلکو دې نو داغه ته تکلیف رسوله صالح علیه السلام چې نو هغه رالو چې وای کتل نو هغه اسمان تخلوا زکړی و چغي والی صالح علیه السلام قوم ته وی سزر درې ورځې چې نو هغه مهلت دی درې ورځې کې دنه کوم الله ته توبه ونه باسل استغفار مې د خپل عمل ونه کو الله به مهلاک کی یو روایت کې اثر راځي چې صالح علیه السلام ورته علامتونه ویلو یو اولنه وایي نو هغه تاسو مخونه به زړ شي په دویمه ورځ نو هغه بسره شي او په دریمه ورځ باندې مچنه نو هغه تور شي کدی سه مو نه کړل نو بیا به الله تاسو د مخ د ځمکې نه چنه نو هغه پناګي اوس دا دومره بدبخت قوم خلک جوړ وي د خدای پاک دې نو هغه د جهالت نه وساته کله چې انسان په جهالت باندې راشي کته دې ته هر څومره نصيحت کې دی به خپل عقل زید چنه هغه بکې خپل هټ درمي بکې صالح علیه السلام ورته بیا د قومي دې چې نو هغه د دومره بدبخت ولو دې دای خو کړلو خو وس بچنه نو هغه د شپې چې نو هغه بزو سورته شعرا کې دی چې مونږ بچنه نو هغه صالح علیه السلام او داغه کور والا داغه اهل عیال به هم الیاذ بالله شیطان کو دی چې کله د قوشون په دې اراده را روان شول دریم اورس چې نو هغه شول د دوی مخونه الله رب العزت تور کړل او دی الله پاک چې نو په خپل کورونو کې پړ مخې په دوی باندې چې نو جګه اواله شو داغه سره دوی الله پاک چې نو تباہ او برباد کړل نو دې کې وز دغه واقع چې نو هغه تذکرہ کیږي نو ځکه وای وذکروا اذ جعلکم خلفاء یار کې ګور د الله د نعمت تاسو الله جوړ کړی چې نه هغه خلیفګان من بعد عاد ورسته د قوم عاد الله غ هلاک کړلو دا غي په ځین الله پاک تاسو له دومره قوت طاقت درکړلو وبوأکم فی الارض او الله تاسو له پزماکه کې چې نو هغه ټکانه درکړله تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا سهول دا د سهل جمع ده او سهل ویل کېږي هموار نرم میدان ته قصور دا د قصر جمع ده او قصر ویل کېږي چې نو هغه محل ته نو تاسو چې نو هغه محلات چې نو هغه جوړوي اموار زوه کې د ګرمۍ د پاره چې نو هغه تاسو خطر راکوزيږي یخنۍ کې چې نو هغه تاسو بیا برغر ته چې نو هغه خېږي دا ټول نعمتونه الله پاک درکړي وتنحتون الجبال د تنحتون دا د نحت نه او نحت ویل کېږي تراش نه تاسو چې نو هغه تراشه غرونه بيوت نه نو هغه د بیت سم د کور ته چې نو هغه کمرې ته لیکيږي فذكروا على الله ولا تعصوا في الارض مفسدين نو تاسو د الله نعمتونه چې نو هغه یاد کړئ او پزماکه کې تاسو فساد کون کې چې نو هغه ما جوړيږي علامه قرطبي رحمه الله تفسیر معنی القرآن کې لري یو څو مسائل اخذ کړی دي نو هغه یو د نه دا معلوم شو چې دنیا کې د الله پاک نعمت په مسلمان او کافر دواړو باندې او زه دومره لوی قوم چې نو هغه بدبخت کافر قوم خو بیا ولم الله پاک دا دومره نعمتونه سہولتونه ارس چې نو هغه ورکړل دویم چې نو هغه د دې ندام معلومه شوله چې سړی ځان لچنه نو هغه دوزه ټیکانه چې نو هغه جوړول شي دی بچنو هغه پزماکه اموار میدان باندې به د ګرمۍ ولو په برغر ته بچنو په یخنۍ کې خطلو دریم چې نو هغه نه دا معلومه شوله من مسهولها محلات چې نو جوړول نو سړی ځان لچنه نو هغه د خپل ضرورت مطابق غټ محل غټ کور غټ بلډینګ چې نو هغه جوړول شي البته اولیاء انبیاء علیهم الصلوات والسلام تقوادار خلک چې نو هغه په معمولی شي گزاره کوي خو که څوک جوړي نو هغه ځان چې نو هغه د قشانتي دا جوړول شي او څلورم چې نو هغه دا شوله چې فساد فی الارض کې نو هغه واز غلا یا ډاکه دا نه بلکې د الله حکم ماتول د الله د پیغمبر طریقه ماتول د لوی فساد چې نو هغه دقه دی چې سړی د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقه چې نو هغه ماته کی الله دې موږ دغه محفوظ او مانون کی و الى ثمود او لګلو مونږه قوم د ثمود ته اخاهم د دې رور یعنی رور چې نو په نسب کې نه په دین کې مخکې تیر شو صالح علیه السلام قال اغه او صالح علیه السلام یا قوم ای زما قوم عبد الله عبادت کوئ د الله تعالی مالکم نشته تاسو د پاره من اله غیر سوک بل معبود سوا دا غنه قد جاءکم رب شکر اغله تاسو ته بینه دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا هذه ناقۃ الله دا اخذ الله لكم تاسو د پاره آیت النخل فزروها پریک دې دل تاکل چنا سریږي فل ارض پزمک فی ارض الله پزمک د الله تعالی کی ولا تمسوها بسوء او تاسو لاس موړ دې په بدای سره فیاخذکم عذاب الیم کنن وبن ستاسو لره عذاب
عذابناک. وذکروا یاد کړئ اذ جعلکم کله چې جوړ کړی تاسو الله پاک خلفاء جنشین من بعد عاد نورست د قوم عادنا وبوأکم او آباد کړی تاسو ټکانې درکړه تاسو له فل ارض پزماکه کې تتخذون چې تاسو جوړوي من سهولها داغه چې د هموار ازمکنه قصورا محلنا وتنحتون الجبال بيوتا او تراشی تاسو په غرونو کې کورونه. فذكروا پس یاد کړئ الا الله نعمتونه د الله تعالی ولا تعصوا او مگر زي فی الارض پس مکه کې مفسدين فساد کوونکې.